अस्सलाम वालेकुम मलगरो बेगा په پی اس ال کې ملتان سلطان کراچۍ لا شکست ورکو کراچي کینګ لا چې کراچي کینګ تر اوسه پورې ټوټل شپږ میچونو کول او په شپږو میچونو کې کراچي کینګ صرف او صرف 2 میچونه ګټلي دي د میچ بایللو نه پس کراچي کینګ شدید مشکلاتو کې شو 3 میچ زپاتې دي سلور میچ زپاتې دي او سلور وړه به کراچي کینګ لا ګټل غواړي سوپر 4 سټیج لا کوالیفای کېدو د لپاره ځکه اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمی سره د کراچي کینګ مقابله ده کوټا ګلیډیټر ملتان سلطان د والډي په خو پوزیشن باندې دی په اسانه باندې سیمی فائنل لا کوالیفای کېدی شي راځو جی سکور کارت طرف ته بیګا چې کم میچ شوی د ملتان سلطان او د کراچي کینګ په غي باندې خبره کو تاسو له سایډ له سکرین باندې ښکاری جی ملتان سلطان کړي 189 رنزونه درې کډاریان اوټ شل ورونه مکمل واړي دي چې پکې رضوان 44 بال 58 رنزونه کړي دي د صرف عثمان خان لا سټرایک ورکول چې عثمان خان په 59 بالو باندې 106 رنز کړي دي د پی اس ال دویمه سنچري شو رضا هندرکس 8 بال 13 رنزونه کړي دي افتخار احمد 4 بال 4 اور خوشدل 5 بال 6 رنزونه کړي دي د کراچي کینګ د طرف میر حمزه 4 اور 43 رنز ور کړي دي وکټ یوم نشتا مزور ابانی 4 اور 32 2 وکټ محمد نواز 3 اور 37 وکټ یوم نشتا حسن علي 4 اور 34 یو وکټ زاهد محمود 4 اور 34 وکټ یوم نشتا شعیب ملک 1 اور 8 رنزونه ور کړي دي ټونه ایکسپنسیو بالینګ چې کړي دی محمد نواز کړي چې په درو اورونو کې 37 رنزونه ور کړي دي اوس کوم راشو د کراچي کینګ بیټینګ باندې خبرو کوو د کراچي کینګ بیټینګ همیشه فلاپ وی څومره هم میچونه شوي دي کې کراچي کینګ د طرف داسې امپریسیو پرفارمنس نه ده شوی د سره صرف چې کم فارم کې بیټسمن او پولاردو چې هغه ور سره بیټینګ کولو خو پولارد دا ټایم نشته د سره په ټیم کې ځکه هغه د مکیش امبانی د زیو عدل تل دي نو په دې وجه باندې هغه پولارد نن میچ د پاره اویلیبل نو شان مسعود کړي په 29 بالونو باندې 36 رنزونه کپتان دی ټیم سی فور رن اوټ شو 1 بال 4 بال 1 رنزونه کړي دي جیمز وینس 4 بال 7 رنزونه اوپننګ چې کم دی ټاپ آرډر بیټسمنان د دی فیل شوی دي شعیب ملک 28 بال 38 رنزونه کړي دي پلوی 11 بال 12 رنزونه کړي دي عرفان خان ور سره 19 بال 23 رنزونه کړي دي محمد نواز 17 بال 27 حسن علي 8 بال 17 حسن علي په ټولو کې خاص سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي دي میر حمزه 1 بال 4 رنزونه کړي دي د ملتان سلطان د طرفه ډیوډ ویلی 4 اور 32 یو وکټ اشتله په هر میچ کې ډیوډ ویلی د سره خپل بالینګ کړي محمد علي 4 اور 40 یو وکټ د سره په هر میچ کې د چې کم اٹیک بالران دي ډیوډ ویلی او محمد علي سپیشلی محمد علي هر میچ کې وکټس هم اخلي او کم رن ریټ سره د بالینګ هم کوي او په نننی میچ کې 4 اور 40 رنزونه ورکړي او یو وکټ اشتله ده क्रिस जॉर्डन 4 ओवर 34 یو وکټه اوسام امیر 4 ओवर 29 2 وکټي اوسام امیر پکې خپل بالینګ کړي دی بل پکې خوشدل شاه هم خپل بالینګ کړي چې 3 ओवर 16 اور یو وکټه اشتري ده فیصل اکرم هم یو اوور کړي دی او 16 رنز ور کړي دي دا میچ ملتان سلطان په شل رنزونو باندې د کراچي کینګ نو غټلو او ملتان سلطان تقریبا سیمی فائنل لا کوالیفای شو تقریبا سکه چې خو شورلی سیمی فائنل لا کوالیفای شو جی اوس ملتان سلطان بقایا چې کم میچز دی به غټینو البا په رینکینګ کې په فرست پوزیشن باندې راځي بچره نور میچونه بل نو اوم سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي خو یا په 3 پوزیشن یا په 4 پوزیشن نو خپ پوزیشن باندې سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو د لپاره ملتان سلطان د نور میچونه غټل پکار دی کراچي کینګ له نور هم مسائل زیات شو د دې میچ بایللو نه پس نو دا پر بیګانی میچ اپډیټس د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام